شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ګرانو کتونکو د شیخ صاحب شهادت چې کوم دی نو د نورو خبرو نه ویستو چې په بله څه موضوع خبرې وکړو په دغه مینهوالو کې موږ هم راځو ډېر نږدې ورسره پاتې وو ډېره مینه یې راکړې وه ډېر عزت یې راکړی و ډېرې زده کړه هم ترې کړې وه نن د چارسدي په فاروق اعظم چوک کې په دغه څلورمه ورځ باندې چې کوم د احتجاج کال ورکړی شوی په زرګو خلک راغلي وو او اکثرو مقررینو په خپل تقریرونو کې وویل چې نور د ژوند څه مزه نشته چې شیخ صاحب رانه لاړو نو ما هسې خپله سوچ کوه چې واقعي بعضې شخصیت باندې دنیا افغانېږي یو داسې شخصیت چې په کردار کوکتار په شخصیت څومره خبرې کوي نو هغه به کمې وي پرون موږ ناچیز له هم موقع راکړی شوه په درېیمه باندې چې څو خبرې وکړو د شیخ صاحب والي سره ډېر واقعات یې را سره پراته دي او د چارسدي ذکر موږ ځکه کوو چې چارسده کې وو چېرته چې سخته مسله راغلې ده د هغه یو کردار د امن دپاره د روغو دپاره کوم کار کې چې به څوک ناکامه شو نو بیا یار راځئ شیخ صاحب ورپسې بوځو شیخ صاحب په دغې حواله چاته انکار نه دی کړی او تللی دی ګرانو کتونکو پرون د درېیمه ورځ موږ ریکارډینګ په دې ونه کړه چې ناوخته رالو ښه ستړي شوي وو ټوله ورځ مېلمانه ډېر زیات را روان او په دغه ریپورټینګ کې اخته وو د صوابۍ ملکنډ واټ وزیرستان بنو خیبر جمرود مومند باجوړ د پښتونخوا د هر ګوټ نه خلک راغلي او داسې د کراچۍ لاهور او اسلام آباد نه هم په دغه درېیمه باندې ډېر زیات خلک راغلي په دغې کې وزیر اعلی هم راغی اختیار ولي هم راغلی و او داسې علما خو چې څومره جیت علما دي نو هغه ټول خو د پښتونخوا دي خو د اسلام آباد دي خو د لاهور دي هغه ټول راغلي نو ډېر داسې نومونه دي چې کم کم نوم بالمه خو دا ټول راغلي پرون چې کله وزیر اعلی تقریر وکړو نو هغه تقریر وخت کې ډېر د بېوسۍ اظهار یې وکړو او دغه پنډال یې داسې وګڼه چې زه یو جلسې ته خطاب کوم او دا قام چې ما ته ناست دی نو دا ټول زموږ د پارټۍ خلک دي هغوی ته وایي چې تاسو زما سره ملګري شئ او ما سره ملګرتیا وکړئ او دا و هغه ما یې دې بس اعلان کوي چې یاره قاتلان مخې ته راغلي دي چا چې ذمواري قبوله کړې ده هغوی له به څه جواب ورکړي چې تاسو څوک یې آیا شته نشته خو ته یې څوک په دغه عقله باندې د ډرپوکۍ او د یرې هغه کم دغه چې هغه مخې ته راغی په دغې بحث ونه کړو بیا مونږ وایو چې یاره د شیخ صاحب والي سره به چارسده کې یو مذهبي یونیورسټي جوړه کړم یو غټه لار به دا به د شیخ صاحب شخصیت وزیر اعلی د چیف ایگزیکټیو ډېر اختیارات دي ورسره ټولې صوبې مشر دی ډي سي ته سیکرټري ورسره ناست و شهاب علي شاه ډپټي کمشنر چارسده و هغې ته څه احکامات هم جاري کولی شو وزیر اعلی واقعي کنفیوز دی او د ده نه اوس امید نشي ساتلی چې دې ترکمې په دغه کرسۍ ناست دي او دغه ذلې له به څوک وي نو داسې یوه اخمه خبره نه خو پنډال چې کوم دی نو هغې د ځان لپاره استعمال کړ نو دغه ځای کې ډېر مشران ناست وو سیاسیان هم بیا د جمعیت علما اسلام په سیاست یو ډېر لوی جوړ نظر دی ځکه چې یو خوا اغیار دي قادیانان دي یهودیان دي هندوان دي او هغوی مذهب اسلام د کمزوري کولو چې پاکستان د اسلام قلعه ده نو د اسلام قلعه چې ده نو دې کې د علماو یو ډېر لوی رول دی نو په دې هر څه باندې نظر دی نو ډاکټر الهي جان صاحب چونکې دغې نه مخکې په جامع محمودیه کې یو اجلاس شوی چې سبا موږ احتجاج کوو نو وزیر اعلی ناست و هغه تقریر ته راپاڅېد او په تقریر کې وویل چې سبا زموږ احتجاج دی موږ چې انتظامیې کې مې 3 ورځې راکړې وې نو هغه 3 ورځې تېرې شوې خو تر دې وخته پورې موږ ته څه جواب نه دی ویلی شوی چې یاره موږ قاتلانو ته رسېدلي وو یا
نو دغه ټیم کې ما بیا سوچ کوو چې اوس په ضلعي انتظامیه، پولیس، سیکرټري، سی ایم هغه دې سره خبرو کې چېرې تاسو مظاهره مه کوئ، موږ ور رسېدلي وو. نو بس بې بسي وه او داسې ده چې هېڅ امکان هغه مخې ته په نظر نه راځي. نن په دغه احتجاجي جلسه کې ډاکټر الهي جان صاحب چې کومې خبرې وکړې نو وي تاسو خو چېرې داسې واقعه شوې وه نو موږ به پخوا ته نه وو پرېښې، خو موږ یو پښتانه یو، یو اسلامي یو، یو د مذهب نه خبر یو. نو تا له موږ په داسې ټیم کې موقع درکړه او راله عزت هم درکړه چې هغه کوم الفاظ استعمال کړل واقعي دغه الفاظ استعمالول دي چې دې خوا د سپي غاپي او علومو پسې ردې بدې وایي، ته ورته د خاموشۍ هم نه وې او ته په داسې حالاتو کې راځې. بل چې صوبایي حکومت له په شیخ صاحب باندې 3 ورځو سوګ اعلان کولو نو ته لاړې او ډمامې دې په منصیره کې شروع کړې او د ټیک ټاک لپاره یو ورځ رالې دې د رزړو پورې رسېدلې د دغه ګڼې لپاره چې کوم دی نو جنازې ته ډېر خلک نه دي رسېدلي هم پکې نه دي رسېدلي او دا پرون چې راغې د 24 ګاڼو په پروټوکول کې نو هلته کې کېناستو بس تقریر یې وکړو، تقریر یې خپل سیاسي تقریر وکړو نو په هغه ټولو باندې خبره شوې. نور مقررینو د وزیر اعلی دغه تقریر چې کوم دی مایوس کن بې بس کن وګڼه هغه وایي چېرې اوس په کار چې یو دله مونږ سکیورټي ورکړو او دونه د بې بسۍ اظهار وکړو. خو بهرحال په دغه جلسه کې ورته دا دړاکه ورکړله چې موږ له اصل قاتلان په کار دي او زموږ د خپل ریاست سره کار دی. خو هغه عمل کړي وي خو دې ملک کې او بیا په دې صوبه کې او بیا په ضلع کې داسې سریعام 4 کسه راځي ویشتل کوي او بیا وځي. چونکې پولیس دا وایي چې دا کسان به زموږ نه نه وتلي خو دغه وخت کې دا مظاهرچیان نه وې راوتلي، روډونه بند شو او یکدم پولیس باندې چې کوم دی نو دباو پرشر راغی نو په دې باندې زموږ نه هغه ووتل. دا هم څه خبره نه ده، په هر لار باندې نه وو. خو بهرحال چې د شیخ صاحب اوازه راله نو هر طرف ته بس منډې وې او یو قیامت شانتې سما په 400 هغه ولیدې شوه. عقیدتمند مینوال د هرې طبقې د هرې پارټۍ د هر فکر والا موږ هم چې نن په دغه جلسه کې ناست وو زه انتخابي بیمار وم او بیمارۍ هغه چټ هم ما سره شته چې ما د ډاکټر صاحب د دغه 3 ورځو کوم هغه دړکن او هغه بېسکوني راغلی وه نو د هغې هغه وجې راته وښودله. خو یو شهري او د شیخ صاحب د یو مینوال په توګه باندې موږ هم په دغه جلسه کې په دغه سور ټرک نور باندې په زرګو خلکه ولاړ او ښه ډېره خوله رانتلې ناست وو. مقررینو مو اورېدل د نورو پارټو خلک هم ورته راغلي خو شیخ صاحب صرف د جمعیت اساسه نه وه، د هرې پارټۍ اساسه وه، صرف د دغه لنډو لپاړو نه علاوه چې کوم خلک لګیا دي. ما هم دغلته مې تقریر کول غوښتل خو هلته مقررین دونه زیات وو او بل بس ګرمۍ او ګولۍ مې چولې وې او هغه کې نشه شانتې وه. بیا دې خوا کېناستم یعنې خاق نواز دراني صاحب راته وویل ما هم دا خبره کوله او اوس هم خو جمعیت والا او ډاکټر الهي جان صاحب او دا اوري نو علما پیږي هغوی عمره موږ نه پیږو خو دا یو خبر اورو چې دین کې به وروستو ځي او دنیا کې به مخکې ځي. نو دا دنیا ده او درویش صاحب چې کوم دی هغه پکې دا خبره هم کړله زما نه نوم دې وخت کې طاهر صاحب شب قدر والا هغه پکې دا خبره هم کړه چې مونږ علما چې کوم دی خبرې نه کوي دلته بل خبرې نه کوي زه چې ورته مایک ونیسم مړه خلکه کنسلې کوي. تا ته اسلام څه وایي؟ تا به خلکه کنزیم، تا ته به خلکه رد بدم وایي، پیغمبرانو پسې شوي دي، صحابو پسې شوي دي، اولیاء کرامو پسې شوي، ته پکې څه شي؟ نو ته حق پټې. نو درویش صاحب په دې باندې خبره وکړله موږ چې په مارکیټ کې عالم ته ونیسو پټکې به ولي په جومات کې به څوک خبره نشي کولی
خو چې مایک ورته ووایه یاره په دې څه وایې مړه خلکه کنځلې کوي. نو دا دنیا ده، دا خبره اوس ختمې شوې. د دې شیخ صاحب خبره وه چې کاش 15 کاله مخکې زه سوشل میډیا ته راوتلی وي، مونږ ډېر لیټ شو. قبضه پرې رانه همدغه قادیاني او یهودي لابي وکړله. اوس د هغوی احادیث او دا راځي. زما به هم دوی ته دا خواست وي چې د دې خلکو له وه اوس په دې ژبه کې جواب ورکوئ او د دین نه تاسو ښه خبر یې. دا هغه خلک دا فتنه ده. ته به دې دا مه وایه چې مونږ خو هغه نه یو دا نه وو. ته به اسرائیلو ته څه وایې، هندوانو ته به څه وایې، یهودیانو ته به څه وایې، قادیانانو ته به څه وایې، یا به دې سم ټک وباسي چې د ټک دغه نه نو بیا خو به داسې کولی شي که نه. دا بېدینه خلک دي. نو بېدینه خلکو له موږ جواب نه ورکوو. نو په دې باندې اوس کار کول دي د جمعیت علما اسلام. په دې موقع باندې دې طرف ته توجه ده. ډېر کمنټس موږ ته راځي پټکي یې وا لیکلي وي، پردي تصویران یې ستاسو لګولي دي. په دې باندې سایبر کرایم ته لاړ شئ، د یو څو عبرتناکه سزا ورته میلو شي. دا د خلکو دپاره عبرت دغه کې چې تصویر یې پې ستا لګولې ده، پیک آیډي یې جوړه کړې ده او ورته جویا یې لیکلې ده، جمعیت یې ورته لیکلی دی او کنځلې کوي. نو د دغې هم غم کول پکار دي او داسې خلکو له جواب هم کول پکار دي. او په دې باندې علماو له اوس خبرې کول پکار دي چې په حق وینا به تا ته کنځل هم کېږي، رد بدې هم کېږي، بهتانونه هم لګي. دې نه به موږ انکار نه کوو. نو دا جمعیت علما اسلام کې یو ډېر لوی کمی دی. خو د شیخ صاحب دغه شهادت په ډېر رنګ روړي، یاد ساتئ، ډېر رنګ به روړي. د فتنهګرو به جنازه وځي، فتنهګر به ختمېږي، د دوی ډېر لږ وخت پاتې دی. دا زما خبره ځان سره ولیکئ. او دا کریډ به شیخ صاحب ته ځي، شهید کله هم نه مري. نو ګران اردوونکو، په شیخ صاحب د ډېر بحث مباحثه کولی شم، خو دا خو زما به د تقریر لبولبابو چې د علماو نه ما دا ګیله همدغلته هم کوله چې تاسو مونږ ته د حق تلقین راکوئ. نو په حق باندې په سوشل میډیا ولې خاموشه تاسو اختیار کړی؟ ووایئ چې چا کې غلطي ده، وایئ په هغې باندې خبرو کې. په دې صوبه کې څه روان دي؟ په کرپشن خبرو کې، په لاقانونیت خبرو کې، د بیروکریټو په بې حسۍ خبرو کې، په رشوت باندې خبرو کې، په سود باندې خبرو کې، آیس باندې خبرو کې چې د آیس دنده دا ګفټ دې خلکو له ورکړي. چا ورکړي؟ دې حکومت ورکړي. په دې خبرې کول دي، خاموشي نه ده پکار. زه په دې بازار کې ګرځم، په یو ایشو باندې خبرې کوم چې کوم ځای کې مې عالم راغلی دی، مړه خبرې نه کوي، یار کنځلې کوي. او ډېر خلکه دا خبره داسې ده، دا په دې باندې به شیخ صاحب خبرې کولې چې هغه چې یاره سوالونه کوي یا خو یو نه تمه کوي بل نه تمه کوي. شیخ صاحب تقریرونه وګوره، دا ټولې خبرې پکې شته. او کله کله به ورته موږ دا خبرې ور واچولې، هغه وي د داسې عالم په حق کې نه یم چې د خپلو مفادو لپاره لګیا وي. نو دلته څه وایي؟ دا مونږ سوشل ورک کوو که نه. ډېرو خلکو راته وي ته د پلانکي پلانکي صفت کوو، تا ته به پیسې راځي. پیسې ما نه راځي، پیسې چې کوم دی حقدار نه راځي، زه ورکوم به ما په سر بوج وي، ما ته څه پیدا نشته، زه به حق پټوم. نو بعضې ښه وړو کې د مالګې برابر علماو سره ډېره مینه، د شیخ صاحب سره د خود نه زیاته مینه. د علماو دپاره به زموږ دغه شانتې بعض مباحثه روانې وي، خو د دې دپاره څوک په چانده را باندې بنده کړي یا به څوک راته چانده نه راکوي. دا ډېرې بس خبرې دین داره سره عالم سره دا خبرې مزه نه کوي. دا ما ډېرې اورېدلې دي. نو دې نه اوس روزئ او دې خلکو له جواب ورکړئ چې کوم خلک دا خبرې کوي. دا خو د علماو د بدنامولو یو لوی سازش و. الله پاک د شیخ صاحب په شهادت کې بدل کړ. الله پاک د شیخ صاحب په شهادت کې ډېر لوی عزت هم درکړ. او په پاکستان کې به ډېر چینج راځي، په صرف پښتونخوا 400 کې نه، په پاکستان کې ټول پاکستان یې جوړه کولی ده. یاد ساتئ، رزلټونه به وګورئ، داسې مونږ وینو. نو انشاءالله بیا ورته خبرې اترې کوو.